السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې تاسو ټول به ان شاء الله تعالی خیر او د الله جل شانه په حفاظت کې وئ. محترمو، څنګه چې تاسو په علم کې د پښتو کې هم موږ د تجوید کلاسونه بیانوو، دا شان په مخکینی طریقې سره ان شاء الله تعالی نن موږ ان شاء الله تعالی نن به موږ په پښتو کې د فاتحې په حواله سره خبره بیانوو چې سوره فاتحه دا څنګه ویل کېږي او په دې کې خلک کومې غلطۍ کوي او د کومو غلطونو پکې ځان ساتل پکار دي. تاسو له پکار دي چې تاسو دا په غور سره واورئ او مخکې خامخا شیر کړئ او د دې نه خامخا خپله فایده حاصله کړئ. عزتمندو، او که چېرې د دې نه مخکې ویډیوګانې تاسو نه وي کتلې نو تاسو هغه خامخا وګورئ، ځکه چې دا سبق په هغې باندې موقوف دی. که چېرې تاسو هغه مخکینی ویډیوګانې نه وي کتلې نو بیا به تاسو په دې سبق باندې نه پوهیږئ، نو لهذا تاسو له پکار دی چې تاسو هغه ویډیوګانې وګورئ او تاسو د هغې نه هم فایده واخلئ. عزتمندو، سبق طرف ته ځو، ستاسو ډېر ټایم ضایع کوو نه، کلاس طرف ته ځو. محترمو، څنګه چې مونږ بیان کړل چې نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه د سوره فاتحې په حواله سره دی، چې سوره فاتحه یعنی په مونځ کې چې کومه سوره فاتحه ویل کېږي الحمدلله رب العالمین، کومه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، دغه به په کومه طریقې سره ویل کېږي او په دې کې کومې غلطۍ داسې چې خلک هغه کوي او د هغې نه ځان ساتل پکار دي. د ټولو نه مخکې الحمدلله رب العالمین، د ټولو نه مخکې الحمد لفظ دی. عزتمندو، الحمدو کې چې کومه ح ده دا د مرۍ د منځ حصې نه ادا کېږي او دا مونږ مخکې هم بیان کړې ده چې دا ح د مرۍ د دې منځ حصې نه ادا کېږي په نرمۍ سره. الحمد لله کې چې کوم لام دی د لفظ الله د نوم په باره کې مونږ یوه خبره بیان کړې وه چې کله د الله جل شانه لفظ الله راشي، یعنی د الله جل شانه چې کوم لفظ الله نوم دی دا راشي، نو په دې کې به مونږ ګورو چې کله په دې باندې زبر راغلی وي نو دا به مونږ ډک وایو، یا په پیش راغلی وي دا به مونږ ډک وایو، خو چې کله د دې د لاندې زیر راغلی وي نو دا به بیا مونږ تش وایو، بیا به مونږ دا باریک وایو. دغه شان دلته کې هم د لفظ الله نه مخکې چې کوم لام دی لله په دې باندې زیر راغلی دی، لهذا دا به هم مونږ باریک وایو، لله به وایو. نو لپاره به داسې شي الحمد لله، الحمد لله. ورپسې چې کوم یو لفظ دی رب العالمین دی. محترمو، رب العالمین کې چې کومه په دې رب کې چې کومه را ده دا مونږ مخکې هم بیان کړي وو چې را چې په کله په را باندې زبر یا پیش وي نو دا ډکه ویلې کېږي او چې کله د دې د لاندې زیر وي دا باریک ویلې کېږي. لهذا دلته کې هم را باندې زبر دی نو دا به هم مونږ ډکه وایو رب العالمین، رب العالمین. اوس د دې یو د وقف حالت دی او یو د وصل حالت دی. د وقف دا مطلب دی چې کله ته په دې باندې ودرېږي، دلته کې آیات مکمل شوی دی، ته په دې باندې ودرېږي، وقف وکړي، ساه هم ماته کړي او آواز هم ختم کړي، نو د هغې حالت خدا دی چې دا داسې ووایي الحمد لله رب العالمین. بس خبره دا شوه. اوس یو حالت دی د وصل چې کله ته په دې باندې وصل کې یعنی ته وقف نه کړي نو بیا به په هغه صورت کې دا څنګه ویل کېږي چې کله ته په دې باندې وقف وکړي یعنی ودرېږي پې نو بیا به الرحمن وي، خو چې کله ته په دې باندې وقف ونه کړي یعنی مطلب وصل وکړي نو بیا به څه ویل کېږي په هغه صورت کې بیا به مونږ دا نون د دې را سره ډایرکټ تړو او دا الف او لام به د وصل د وجې نه غورځولی کېږي، نو بیا به مونږ دا وایو رب العالمین الرحمن الرحیم، رب العالمین الرحمن الرحیم. دا الرحمن الرحیم چې کوم ویل کېږي بیا به داسې نه ویل کېږي ځکه چې د وصل د وجې نه الف او حمزه دا الف او لام ګراویږي، غورځولی کېږي. الرحمن الرحیم. په الرحمن کې چې کومه الرحمن کې چې کومه را ده دا هم مشدده راغلې ده او په دې باندې هم زبر دی، لهذا دا به هم ډکه ویل کېږي الرحمن الرحیم، الرحمن. او په حا کې خو مونږ خبره بیان کړه چې حا به د مرۍ د منځ نه ادا کېږي. مالکی، مالکی. په دې کې بعضې خلک دا غلطي کوي چې مالکی په ځای باندې مالیکی وایي، مالیکی یوم الدین، حالانکې دلته کې هو
یا نشته دی، لهذا د لام د لاندې چونکې زیر دی نو دا به مونږ معروف به وایو، خو لیکن په دې کې به د یا په شان مشابهت نه اختیارو. مالک یوم الدین به نه وایو، مالک یوم الدین. یوم الدین کې هم دا خبره ده چې دا میم به مونږ ډایرکټ د دال سره تړو، یوم الدین به نه وایو، دا الف او لام به پکې نه ویل کېږي، دا به ډایرکټ د دال سره تړل کېږي. ورپسې چې کوم یو آیات دی هغه دی ایاک نعبدو. محترمو ایاک کې چې کوم په یا باندې شد دی دی له به مونږ لږ معمولي غوندې زور ورکوو، لږ په سختۍ سره به وایو ایاک به نه وایو ایاک به وایو ایاک، ځکه چې مشدد حرف دا دوه ځله ویلی کېږي. دغه شان نعبدو دی، په نعبدو کې هم عین راغلی دی او دا هم د مرۍ د دې منځ په حصې نه ادا کېږي په نرمۍ سره، لهذا دا به هم مونږ نعبدو وایو، نعبدو. په دې کې چونکې با باندې هم پیش سي او په دال باندې هم پیش سي او مونږ دا خبره بیان کړې وه چې د پیش په حالت کې مونږ شونډې ګول کوو، نو دلته کې به مونږ شونډې ګول کوو. نعبدو و ایاک نستعین کې هم دا خبره ده چې عین دا د مرۍ د منځ نه ادا کولی کېږي، خو دلته کې هم حق خبره ده. دلته کې هم دا خبره یاد ساتئ چې یو د وقف حالت دی او یو د وصل حالت دی. چونکې دلته آیات مکمل کېږي نو د وقف حالت خدا دی چې ته په دې باندې وقف وکړي، ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن د وصل حالت یعنی چې کله ته په دې باندې وقف نه کې، دا رستو آیات د دې مخکې آیات سره تړي، د دې سره میلاوخي، نو بیا به ته نستعین اهدنا الصراط المستقیم وي. بیا به دلته کې چې کوم حمزه دی دا به ختمولی کېږي او غورځولی کېږي، به د وصل د وجې نه به دا حمزه غورځولی کېږي. نو لهذا چې کله مونږ په دې باندې وقف نه کوو نو بیا به د دې نه دا حمزه غورځوو او حمزه به د دې نه ختموو. نو چې کله مونږ په دې باندې وقف نه کوو نو دا مونږ داسې ادا کوو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. نو دا په دې کې چې کومې دا دوه خبرې مونږ بیان کړې دا ډېرې اهمې او ضروري خبرې دي چې یو د وقف حالت دی او یو د وصل حالت دی. چې کله مونږ په دې باندې وقف کوو نو بیا به لکه دلته کې الرحمن الرحیم ویلی کېږي، یعنی الف لام به پکې ویلی کېږي، او چې کله پکې وقف نه کوو نو بیا به پکې الرحمن الرحیم کې چې کوم الف لام دی دا به نه ویلی کېږي. دغه شان دلته کې هم چې کله په دې باندې مونږ وقف نه کوو نو بیا به نهدنا الصراط المستقیم ویلی کېږي، یعنی دلته کې چې کوم دا حمزه دی دا به غورځولی کېږي. صراط المستقیم، په صراطو کې چې کومه را ده دا هم ډکه ویلی کېږي ځکه چې په دې باندې زبر راغلی دی. صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین، په الذین کې چې کوم ذال دی دا به نرم ویلی کېږي، نرم به ادا کولی کېږي. انعمت علیهم، دلته کې هم عین بار دا عین دلته ذکر شوی دی، بار دا عین ذکر شوی دی، لهذا دا عین به مونږ نرم ادا کوو، د مرۍ د منځ نه به ادا کوو. علیهم غیر المغضوب علیهم، په دې کې خو داسې څه خاص خبره نشته، خو صرف دومره یاد ساتئ چې غین هم د غټو ټکو نه دی او مغضوبي کې چې کوم ضاد دی دا هم د غټو ټکو نه دی، لهذا دا به مونږ ډک وایو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دلته کې هم په دواد باندې هم شد راغلی دی او په لام باندې هم شد راغلی دی، لهذا دا به مونږ په دواد باندې هم به مونږ ښه په پوره طریقې سره به دواد هم ادا کوو او لام به هم ادا کوو. نو د دې ادایګي به مونږ داسې کوو ولا الضالین، او په دې کې چونکې مد راغلی دی، دلته کې چونکې مد دی نو لهذا د دې ادایګي به مونږ نوره هم اوږدوو، د دریو یا د څلورو الفونو په مقدار کې دا مونږ اوږدوو. ولا الضالین اوس یو ځل تاسو دا د شروع نه واورئ چې ستاسو په ذهن کې دا سورې فاتحه پرېوځي. الحمد لله رب العالمین، ٹھیک شو، دا وقف حالت شو. اوس د وصل حالت یعنی چې کله په دې باندې ته ودرېږي نه، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم،
د وقف په حالت کې څنګه و؟ د وقف په حالت کې الرحمن الرحیم ویل کېدو، لیکن د وصل په حالت کې الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. د وقف حالت ایاک نعبد و ایاک نستعین. اوس د وصل حالت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نهدنا الصراط المستقيم همزة بغرزول کیږي. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم دا د سورې فاتحې څه مختصر غونټې وضاحت و. امید لرم چې انشاءالله تاسو په دې باندې پوه شوي یئ او تاسو به دا خبره په خپلو ذهنونو کې کېنولې وي او تاسو به په دې باندې ښه پوره مشق کړي وي. نو تاسو کوشش کوئ چې په دې باندې خپل مشق بار کوئ او چې کومې غلطۍ او کوتاهۍ ستاسو نه کېږي د هغې دپاره ویډیو ګورئ او تاسو د هغې نه استفاده کوئ. او که چېرې بالفرض ستاسو مسله بیا هم نه حل کېږي او تاسو ته بیا هم د تجوید په حوالې سره مشکل درپېښ وي او بیا هم تاسو په یو لفظ باندې نه پوهېږئ یا یو مخرج تاسو ته ګران وي یا د یو لفظ ادایګي تاسو ته مشکله وي یا په یو مقام کې تاسو ته مطلب د وقف څه مشکل راځي، نو تاسو د هغې دپاره زموږ د واتساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ. تاسو ته به لاندې په ډسکرپشن کې هم د واتساپ نمبر میلاو شي او دغه شان بره په سکرین باندې به هم تاسو ته انشاءالله تعالی د واتساپ نمبر میلاویږي. او د دې نه مخکې چې کومې ویډیوګانې تېرې شوي دي ستاسو دپاره یو ګزارش دی ده چې تاسو هغه ویډیوګانې وګورئ. که چېرې تاسو د زړه نه تجوید زده کول غواړئ او تاسو د قرآن مجید خپل تلاوت صحیح کول غواړئ، نو تاسو د شروع نه ویډیوګانې وګورئ. انشاءالله تعالی ستاسو په ذهنونو کې چې کوم شکوک او شبهات دي هغه به ختم شي او انشاءالله تعالی الله جل شانه به تاسو ته د قرآن مجید د صحیح لوستلو په وجه باندې به الله جل شانه تاسو له نجات درکړي او الله جل شانه به تاسو له په جنت کې ځای درکړي. نو کوشش کوو چې خپل تلاوت صحیح کړو او خپلې غلطۍ چې کومې زموږ نه کېږي هغه د هغې ازاله وکړو. دغه شان مونږ شپږ کلمې شروع کړي دي، د هغې صحیح ادایګي مونږ بیانوو په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته هغه هم میلاویږي. نو کوشش کوئ لاندې په ډسکرپشن کې هم تاسو ته لینک میلاو شي او که نه وي نو تاسو زموږ چینل طرف ته وزټ وکړئ، په هغې کې به تاسو ته ویډیوګانې میلاو شي. نو په دې څه مختصر الفاظو سره به انشاءالله تعالی ستاسو نه اجازت غواړم او انشاءالله تعالی پر روانه ویډیو کې به میلاویږو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.